د یوټیلیټي سټورونو چلوونکي ملازمین وایي چې د حکومت لخوا د سټورونو لپاره جوړ کړی شوی تګلاره د ګډوډۍ ښکار ده او دا نه ده معلومه چې کومو کسانو ته به دغه ارزان یا سبسایډایز خوراکي توکي ورکول کیږي او کومو ته نو. خو وایي چې په لومړو ورځو کې دوی ته چې کوم سبسایډایز چینی او غوړي راغلی وو نو هغه دوی د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه ګټې ترلاسه کوونکو خلکو ته ورکړي دي. خو اوس ورته ویل کیږي چې په یوه میاشت کې به یوازې 15 کیلو غوړي او 15 کیلو چینی ورکوي. خو سوال دا دی چې کم خلک اوس پاتې شوي وي نو هغوی ته لږ خوراک ورکول یا نه ورکول سره د یوټیلیټي سټورونو څه ګټې دي. د سټورونو یو چلوونکی وایي چې دوی ته یو خاص خدب ورکړی شوی دی او د هغې نه زیات په ارزانو نرخونو ورکولو واک نه لري. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام خو دا دی چې چاته مطلب څوک بېنظیرې پیسې اخلي او هغه ته کوډ راشي 55 نه هغه چې دلته موږ راشي هغه ته به غوړي په 300 روپۍ کیلو میلاویږي منتلي 5 کیلو 5 کیلو چینی 350 روپۍ 5 کیلو. خو چونکې اوس دوی وایي چې موږ له یو خپل ټارګېټ راکړی چې دې نه زیات به نه ورکوي. هغه ټارګېټ په نن موږ ګورو چې موږ کم ځای ته رسولی دي. د دنیا خلک راځي خو اوس موږ ته مسله دا چې موږ دا ټارګېټ نه زیات ورکولی نه شو چې څونه ټارګېټ دی زموږ که نه. ولس وایي چې د یوټیلیټي سټورونو نه یوازې مخصوصې طبقې ته ارزانې سوداګانې ورکول د نورو بېوزلو سره د امتیازي سلوک برابر دي. ولې چې زیاتره بېوزله خلک د بېنظیر کارډ نه لرې دي نو هغوی خو په دغه ګرانو نرخونو خوراکي توکي اخلي چې زیاتره پکې د لوږې سره مخ شوي دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.